او زما محترم ورونو بیا د قرآن مجلس دی نو لږ د قرآن صفت په چې کوم دی نو د خپل کمزوري استطاعت مطابق چې کوم دی نو تاسو ته کوم. زما محترم ورونو الله تبارک وتعالی په دنیا کې زمونږ او ستاسو دپاره ډېر زیات نعمتونه پیدا کړي. دا د اولاد د صحت د عہدې او دغه رنګې د حکومت د دولت د جیداد د بنگلو د گاډو دا ټول د الله تبارک وتعالی نعمتونه دي. زما محترمو دا ټول نعمتونه چې الله تبارک وتعالی د انسانانو ته ورکړي دي او یا یې پکې تقسیم کړي دي نو دا ټول نعمتونه او دا ټولې خوشحالۍ به یو ورځ د دې انسانانو نه لاړې شي او که دا خوشحالۍ ته لاړې نه شي نو دا انسان به ترې نه لاړ شي. که چېرې دا ټول حکومتونه په یو ځای استعفا ورکړي او یو سړي ته چې کوم دی نو دا خوشحالي پرېږدي او یا ورته دا حکومت پرېږدي او یا ورته دا لالچ پرېږدي. زما محترم ورونو که تمامه دنیا دا ټولې ډالرې راجمع کړي او همدقې یو سړي لی ورکړي که تمامه دنیا دا جیدادونه او پټواران او محکمه مال راجمع کړي او د یو سړي ته دا ټول جیداد ورکړي دا ټولې بنګلې د یو سړي له ورکړي دا ټولې خزانې د یو سړي له ورکړي دا ټول پروټوکول د یو سړي له ورکړي نو دا ټول نعمتونه او دا ټولې خوشحالۍ به د انسان نه یو ورځ لاړې شي او پاتې به شي که پاتې به نه شي. ستاسو زما خبرې ته فکر دی پاتې به شي که پاتې به نه شي. او زما محترمو دا نن خوشحالي چې کومه ده دا به زمونږ او ستاسو نه پاتې کېږي دا زمونږ ستاسو نه. یو حافظ نه پاتې شو بار هغه سینه کې د خدای کلام پروت دی نو ځان سره یې یوړه که نه دنیا کې دته خدای پاک چې کوم دی نو عزت ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هر چا خپل نظر یې ښه دا هر چا خپلې چشمې خو زما محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په دنیا کې تر قیامت پورې عزتمن سړی او د ټولو نه لوی نعمت او غوره دا هغه سړی دی چې یا قرآن زده کوي یا قرآن چاته ښیي دا تر قیامت پورې دا غوره. او زما محترمو قبر چې کوم دی چې دا زمونږ او ستاسو د دنیا مشکلات چې دي دا ډېر کمزوري دي واړه دي غټ مشکلات چې کوم را روان دي او قبر کې وي بیا به قیامت کې د هغې نه غټ مشکلات دي او بیا به آخرت کې د هغې نه غټ مشکلات. دنیا کې خوشحالي ده نو قبر کې به د هغې نه غټه خوشحالي بیا به قیامت کې د هغې نه غټه خوشحالي او بیا به آخرت کې د هغې نه غټه خوشحالي. حضرت اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی جزاء الاعمال هغه فرمایي چې د دې مثال د ګاډي د دې لیټ دی یا د بیټرۍ دی دلته دا وړوکی دی خو دا چې څونه لرې ځي نو دا خوري دقه شان د دې اعمالو د بدلې دنیا کې لږه رڼا ده او قبر کې ډېره ده او قیامت کې د هغې نه ډېره ده او چې څونه لرې کېږي نو دا رڼا خوري. نو زما محترم ورونو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قرآن عظیم کې یو صورت داسې دی سوره ملک ورته وایي موږ او تاسو ورته تبارک الذی وایي چې کله دا انسان د دې ویونکې انسان چې په دې قبر کې کېښودی شي او دا خوره پې چې کوم دی او دا ځمکه پې راځي او د ده دا پختۍ یو بل کې ورکوي نو دا صورت په پشان ته د مارغه د ده نه وزرې را چاپېره کړي او ده ته به دا ځمکه نه پرېږدي. قرآن پهلوان دی ښه ځمکه پې نه شي رات. او زما محترم ورونو د حافظ په خپل ځای خو د حافظ چې جوړیږي نو د ده د پلار پکې محنت هم وي او خواهش هم وي او ارمان هم وي
نو د قیامت په ورځ به د حافظ پلار ته داسې تاج په سریږي چې د هغې د یوې ملغلرې رڼا به د نور د رڼا نه زیاتې. د قیامت په ورځ به ټول خلک پریشانې کوي پریشانه او چاته چې تاج په سر شي او بیا داسې رڼا کوي چې تمامه دنیا کې د انور چې کوم دی نو دا ښکاري دقه شان به د دا تاج او د دې نه به زیات ښکاري او ښکلې رڼا به کوي. نو تاج د عزت دپاره نو قیامت په ورځ خدای دې نه کړي خو دا خو د ذلت ورځ ده او د رسوایۍ ده او د بېعزتۍ ده او د والو ده او د ټکولو ده او د پریشانو ده چې سړي تاج په سر د بادشاه په شان به قیامت کې ګرځي که به نه ګرځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت کې همدومره درجې دي چې څومره قرآن کې آیاتونه دي. مسله د دنیا، مسله د قبر، مسله د قیامت او مسله د آخرت چې کوم دی نو دا د قرآن سره چې کوم دی نو دا حل. او دا داسې یو خوشحالي ده چې دا به ستا نه پاتې کېږي نه، دا خوشحالي به ستا نه پاتې کېږي نه، دا به تا سره ځي. مولانا فضل ودود صاحب سره به خپل قرآن او خپل عبادت او خپل علم چې دی دا به ورسره ځي، دی به یوازې نه پرېږدي. او زما محترم ورونو دا نور سیزونه چې کوم دی تر دې حده پورې چې دا کپړې او دا واسکټ او دا سپلې او دا جورابې دا هر څه به دنه وباسي، دا ټول نعمتونه وپاتې کېږي، دا ټولې خوشحالۍ وپاتې کېږي. خو دا یو خوشحالي چې نن موږ او تاسو خوشحاله یو، خوشحاله یې که نه؟ ګوره لکه دا خوشحالي داسې شی نه دی چې داسې کوتک دی او زه به یې راوالم او تاسو ته ویم چې دا والې او نه تاسو ما ته ویلی شئ چې دا دی کوتک، دا دننه خبرې. زما غرض دا دی چې ته په دې مجلس کې ناست او ته دا خبره محسوس کړې او ستا دا زړه خوشحاله شي. که کوم کسان پکې داسې وړو پسې تلي، تروړې پسې تلي، داسې پریشانۍ پسې تلي، دا ترې راوګرځئ، پرېږدئ، د دې نه راوګرځئ. دا خوشحالي چې کوم دی دا د زړه خبره ده. او چا چې د قرآن خوشحالي په زړه محسوس کړه دته به دا نتیجه ورکوي، چې په زړه محسوس نه کړه دته نتیجه نه ورکوي. ښه هسې زه تاسو ته کیسه کوم د خوشحالۍ او دننه خوشحاله نیم نو دا څه فایده کوي؟ نو زما محترم ورونو موږ او تاسو راجمع شوي یو او په دې خوشحالۍ کې راجمع شوي یو چې زموږ او ستاسو بچو چې کوم دی نو د قرآن ختمونه کړي دي. الله رب العزت دا خوشحالي زموږ او ستاسو سره آخرت ته بوځي او دا د خدای پاک موږ تاسو ته نصیب. نو زما محترم ورونو د ټولو نه زیاته لویه خوشحالي چې نن پکې موږ او تاسو ناست شو او د ټولو نه زیات لوی نعمت چې نن پکې موږ او تاسو ناست شو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته نصیب. زما محترمو دا پروګرام هم د دې لپاره دی چې دا ټول علاقه راجمع شي، دا ټول مشران راجمع شي، د هر چا څوک زمیندار دی او که دکاندار دی او که څه دی او که څه دی، دا ټول په خپل ځای په بیل بیل طرف روان دي. خو دې زړه کې ووایي چې د دې قرآن د محنت په حوالې سره زه دې خلکو سره روان یم. که زه دکاندار یم نو دا محنت په کوم، که زه زمیندار یم دا محنت په کوم، که زه تاجر یم دا محنت په کوم، او که زه یو اسې سړی یم دا محنت په کوم، او که زه د یو خاص سړی یم چې نن موږ او تاسو د دې خوشحالۍ د حاصلولو چې کوم دی نو عزم وکړو انشاءالله. زما به په مدرسه کې عیسی لږه وی او ګوره خدای دا اسانه کړې ده، ډېره غټې روپۍ دا یو خوا او یو روپۍ چې کوم دی نو د دې وزن په تله د میزان کې بل خوا، د دې سره هغه اخلاص تللی کېږي. د روپۍ قدر یعنی خدای ته ډېرې روپۍ او لږې روپۍ دا هېڅ شی نه دی، خدای ته دا یو روپۍ د اخلاص سره دا ډېره زیاته ده او دا بله ورسره چې کوم دی خدای دې نه کړي بعضې وخت د عذاب ذریعه مو ګرځي. ښه نو زما محترم ورونو چې زموږ او ستاسو څه وس کېږي چې نن موږ او تاسو دا عزم او اراده وکړو چې دې ماشومانو نن ناظره ووي، دې ماشومانو نن حفظ وکړو، سار له به دوی علم کوي او بله ورځ به د تفسیر او د قرآن او د دین چې کوم دی نو ډېره پوهه حاصلوي، الله دې ورته ترقي نصیب. نو زما محترم ورونو د دې وجې نه زمونږ او سوچ کې ستاسو دا به مولا شي که دا به طالب شي که دا پرېږده، دې زمینداري کوي
دله قرآن پکار دی کنه دې دکانداری کوي دله قرآن پکار دی کنه د انسان دی د مؤمن دی مسلمان دی قبر ته بځي کنه نو ضروری نه چې دې بیا چې کوم دی نو دا کار کوي خو زما محترم ورونو دا ضروری ده چې هر یو سړی چې کوم دی نو هغه قرآن حاصل کی او قرآن کې چې کوم دی نو سوچ او فکر وکړي ګوره زما محترم ورونو موږ او تاسو الحمدلله څومره ډېر مسلمانان حضرت مولانا شیخ الهند رحمت الله علیه چې د دې ټولو علماو پلار دی علمی او روحانی چې کله د تور اوبو د جیل نه راغی بوډاو ضعیفو دا ټول برصغیر پاک و هند علماو شاګردان راجمع کړل او ورته وی تاسو ته زه دوه خبرې صرف دې دوه خبرو لمې راجمع کړې او تاسو دې بوډا استاد دوه خبرې چې کوم دی هغه د تور اوبو په جزیره کې او په جیل کې دوه نوي ټکي زده کړي دي هغه نوي ټکي تاسو ته وایم او خیم ده یو څلور نیم کاله د تور اوبو په جیل کې ما دا غور وکړو سوچ وکړو فکر مې وکړو چې د مسلمانانو سره څه کم دي زور پکې کم دی صحت پکې کم دی ځوانانې کم دي بوډاګانې کم دي منځونه کم دي عبادتونه کم دي که روپۍ ورسره کمې دي که ملکونه ورسره کم دي که ځمکې ورسره کمې دي که ګاډي ورسره کمې دي دا د څه د وجې نه تمامه دنیا کې مسلمان چې کم دی نو هغه سکوت کړی دی او شکست یې خوړلی دی نو وی زه په دې نتیجه ورسېدم چې تمامه دنیا مسلمانان وغورځېدل ځکه چې دوی چې کم دی نو قرآن ته اشا کړې ده په قرآن نه پوهېږي په هر څه پوهېږي په هر څه پوهېږي په چرګانو پوهېږي په نسوارو پوهېږي په هر څه په تخمونو پوهېږي په دکاندارۍ پوهېږي په ګټلو پوهېږي په دوکه کولو پوهېږي خو په څه نه پوهېږي په قرآن نه پوهېږي نو دا ټوله دنیا مسلمانان چې سکوت کړی دی او شکست یې خوړلی دی او نن په حالت زار کې پراته دي دا د دې وجې نه چې دی په قرآن چې کم دی نو دی ته د مخه نه نو لہذا تاسو خلکو ته وي علماو ته وي چې تاسو د مدرسو جال خور کې هر یو غیږه مدرسه کې هر یو کمره مدرسه کې هر یو جماعت مدرسه کې او هر د مدرسو جال خور کې او خلق قرآن ته رانږدې کې د قرآن الفاظو ته رانږدې کې د قرآن معنی ته رانږدې کې د قرآن پوهې ته رانږدې کې او دویم زه په دې خبره پوه شوم چې د شکست په دوران کې هغه وخت کې د فرنګي حکومتو وی فرنګي را لګي او د دوو مولیانو د جنگ نه فایده اخلي نو فرقواریت له عوامو ورکوي دا په فیسبوک مو ورکوي هغه وخت فیسبوک نه دا فیسبوک له مو ورکوي دا واتس اپ له مو ورکوي دا ټیک ټاک له مو ورکوي اختلاف مو ورکوي جنگ مو ورکوي جنگ مډیروي کني ستا شاته هم دی ودرېږي او د شاته هم دی ودرېږي او جنګي به نو فرقواریت له هوا دا مو ورکوي دا دوه ټکي سبق چې کم دی نو دا ما زده کړی د عامو خلکو استعداد نشته چې کومې خبرې موږ په درس کې کوو هغه معلومې خبرې علماء کرام ناست خو هغه د عام مجلس خبرې نه دي د عام مجلس په اول قرآن ته رانږدې کوو اول به دین ته رانږدې کوو اول به پوهې ته رانږدې کوو نو زما محترم ورونو د هغې نه بعد به موږ او تاسو ترقي کوو که موږ او تاسو ایټم بم سره ترقي کولې نو د پاکستان نه زیات ایټم بم یو مسلمان ملک سره نشته که موږ او تاسو جذبې سره ترقي کولې زما محترم ورونو د مسلمانانو نه او بیا د پاکستان د خلکو نه جذباتي خلک نشته چې پوهېږي بیا په جذبه کې ورغلي زما محترم ورونو که موږ او تاسو د عقیدت خبره کوو دلته د ټولو نه زیات عقیدت په دې خاوره کې موجود دی الحمدلله ښه خبره ده جذبه و عقیدت څه بده خبره نه ده
خو عقیدت او جذبه دا پټرول دی ډرایور نشته ډرایور علم چې ستوي پوهه چې ستوي رڼا چې ستوي یو ګاډي ټینکې ډکه ده د پټرولو او ډرایور نشته کل پاڼې ته به غورځېږي که نه زما محترم ورونو د دې وجې نه یعنې د دې ټولې جذبې دپاره ډرایور پکار دی چې شاته دې پسې دا پټرول بلیږي او دا لمبه کېږي چې دا دې په یو ګیر کې او په بل ګیر کې کابو کی او دې په سړک او په پخه بوځي کله تیز او کله په مزه او منزل مقصود ته ورسي قرآن منګ او تاسو ته صراط مستقیم ښودلی دی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دا متقیانو ته لار ښیي مؤمنانو ته لار ښیي د آدم علیه السلام کیسه موږ تاسو ته کړې ده چې حیثیت وپېژنو چې دا څوک و فرشتو ورته سجده کړې ده خلیفه دی د ابراهیم علیه السلام کیسه موږ ته کړې ده د نوح علیه السلام کیسه موږ ته کړې ده د موسی علیه السلام کیسه موږ ته کړې ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کیسه موږ ته کړې ده صراط مستقیم وای موټر وې ته نیغه لاره مضبوطه لاره ښکاره لاره واضح لاره چې روکیږي اړونه صراط مستقیم پټیږي نه هر یو سړی چې د زړه نه تپوس وکړي ده ته پته لګي چې زه په ښه لار یم که په غلطه که دې مولا دی او که نه دی دا دونه واضحه لار ده خو زما محترم ورونو پویه د دې خبرې پکار ده چې زه په کم موړ کې یم قرآن موږ ته دا ټولې خبرې ښیي چې ته کم ځای ته اوس کم ځای کم انټرچینج سره ولاړې نو ته به بیا مثلا تا ته یو سړي ووایي چې زه خو دې ختمونو له درځم باچا ته ټلیفون وکړه چې باچا زه ستاسو دې ختمونو ته را روان یم نو دې ورته څه وایي دې ورته وایي چې قبلې ته راځه دې په چړایه ولاړ دی نو دې چې قبلې ته راځي نو دې به دې ختمونو له راورسي اخوا هم سړک دی او طرف دی به دې به لرې لاړې شي دې به ته اول دا تپوس کوي چې ته ولاړ کوم ځای دی وایي زه په چړایه ولاړ یم ښه اول به وایي چې ډوب ته راځه او چې په پول راپورې وځې نو دقه شان دې طرف ته ګاډي ولاړ دی او د امیر صاحب ګاډي هم ولاړ دی دقې سره به ګاډي ودرې او بس راځې به دلته مدرسه ده که دې خوا وایي چې زه زورمنډی کې نو دې به ورته څه وایي چې نرخواته ته راځه دې به ورته وایي سویل ته راځه نو که دې به او که وایي چې په رنګ روډ را روان یم نو دې به ورته څه وایي چې کوم خوا نه راځه زما محترم ورونو اول به دې سړي نه